أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چونکه نن د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام د مبارک سیرت د درس ورځ د لسم کال د نبوت پورې خبره رسیدلې و چې په دې کې د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام د معجزه رب العالمین ښکارا کړه انشقاق القمر د سپوږمۍ چاودیدل نیمه په یو طرف باندې او د نیمه په بل او قران کې الله عز وجل به رسول الله د مخالفینو عنایت ذکر کوي چې دوی دا ډنډوري شروع کړي د دومره اوچت ساحر دی چې بر اسمان کې مده سحر اثر لري زمګه خلاصه کوي چې محمد سحر و برم کارو او دا یوازې د مکه ولا لیدل نه بلکې ټول دنیا حتی هندستان کې خلکو دا لیدل و د غین ورسره به تاریخ شروع کی ابو الاجدم په نامه باندې او پهلوان راغی رسول الله علیه و سلم سره غیګه ونیسه د الله نبی چې کله ور مخامخ شنو لاندې کېغه زګه پر رسول الله کې الله رسول میک ځوانانو زور اخودل او به مفسرین محدثین ذکر کوي چې د جنت ځوانان نو په نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام کې تقریبا د 4000 ځوانانو زور اقا ځوانان شاغ زور ور ځوانان یو تکړه ابن رکانه په نامه باندې ورته بل پهلوان را غمر لاندې کې چونکه اول کې زد او هغه نسی به ایمان لاړو دی بل په ایمان راوړو قبیلو دعوتونه ورکړل بني کله باغی کې بني عبد الله بنو حنیفه باندې یو قوم بني عامر چې باغی کې وسړي د ویلي من بستا به دریو کو یا رسول الله په دې شرط باندې چې اخر کې وزارتونه ریاستونه موږ لراکي د الله نبی ودا د الله خو کړه اشاره ورکړي د دینه به ورسره ایاس ابن معاص په نامه باندې وبل سره واغی ایمان راوړو اگر کانه ابن رافع دغه مقابله وکړه چې موږ راغلي چې یو دا کار څه کوي به بزرګ الله اور باندې ایمان راوړو دغه تفصیلی مسله ذکر شو یو بل کسو عمرو ابن طفیل الدوسی چې د یمن باشنده و او دا د ناشنا سره اهل علم دا فرمایي چې د ځان د حکومت غنیم جوړ کړو وکانه لبیبا شاعرا او عمرو طفیل ابن عمرو ودا شو ډیر او خیر انسانو او شاعر مو عربو کې بعادت دا چې هغه بر شعرا او بشتل دا به خپل مشان غنل چې کوم خبر ورته دی وکړه دا به منله او دای سره سره دا ډیر خیر انسان مقوی عقل او رای لرله د زمونږ الله قانون دی چې حکومت او مشرک کله کله اکثر وخت کې هغه انسانان لورګي چې څه خبره باندې پويږي هر سره چې مشر چې بیکار خرابېږي د اراده د حج کړي د عمره ظاهر دا منه چې د حج پنه دراغه او زموږ استاد محمد رسول الله عادت مبارکم دا چې هغه په موقع د حج کې ډېر غټ کار کوي ځکه خلک زیات راغلي د دې په دماغو کې د الله توحید او د رسول الله سنت وردن نه کول په کار دی هغه به خپل ملکون لزی او انته به دا مسلې کې چې یو سړی پیدا شوی د محمد علیه السلام خلق د یو الله اطاعت لره بلی او د یو الله بندگی او دغه په تابعداري کې د دنیا او د آخرت کامیابی نه نو طفیل ابن عمر را روان شو کله چې دا روان شو د مکه مشرکان له معلوماتو شو چې لکه دا سړی راځي او دا ډېر روخیر سړی دی د خپل حکومت غوښنه مشته وړي کې کله محمد رسول الله سره چرته به حج کې ملاو شو او د الله توحید او د خپل رسالت وروړاندې کې او دې سړي دا خبر اومن لنو دا به خپل قوم لوي قوم د خبره غرزین نو ایسه بزون په مقابله کې یو جبهه خلاص شي یو درد سره موږ له جوړ شي څه شل بکار دی وې تر څو پر چې دا راځي چې قوی او چالاک خلک راونی سي او غور د مخ له ورولې کې چې دا غن نظریه د مخ کې نه د شي برابر کی چې د محمد رسول الله په باره کې ورته د ذهن ګډوډ کی اکثر انسانانو کې دا مرز او دا عادت وسمشته
یو سړی به خالی ذهني اکثر د عوام شي عوام درکه څه فطرت والا خلک دي د دې د دماغ ډیر صفا دي زړونه صفا دي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا خبره لیکلې ده چې د اهل علم اکثر زامن خراب خلک وږي او د عوام زامن خلک وږي دا وجه سره د یو سوالم د سیل بریجن کې پیدا کیږي الا ماشاءالله دا ډېر کم اهل علم شي دغه زامن ډېر نیکانی نور چې اکثر وګوري ایسه د بغړ وړو باندې سری خراب او عوام خلک به الله به دغه په زامنو کې د استعدادونه برابر کړي دا وجه سره ابن قیم فرمایي وجه دا چې بده عالم کې روحاني مرزونه دي حسدونه دي کینی دي د خلکو عقیده ورانول یو شی بل د دین اکر عمل سزا دا شي چې دغه په بچی باندې ایسه د اثر پریوشي اما عوام خلک دغه د قران سره مینه ده د رب العالمین سره مینه ده د رسول الله سره مینه ده د حدیث سره مینه ده د جماعت سره مینه ده د مسلمانانو سره مینه ده د دې محبت او مینه د وجه الله د غیب زمانو کې د شي بچي برابر کی چې هغه ډېر اوچت قیمتي انسانان شي نو دي مشرکانو د دې تفعیل د دماغ بندول د محمد رسول الله نه شګوره یو ساحر پیدا شوی ری جادوګر زمون په علاقه کې چې داغه محمد دې داغه خبره له بغوګ نه کړي یو خو اتفاق بالکل زمونږ راوران کی زمونږ د قوم په مابه کې چې کوم جماعت جوړواله هغه ټوټه کی خبرو کې ډېر اثر دی پلار د بچینه جدا شوی دی او کزر خاون نو خاون د کزنه لکه دا خبر اکثر انسانان کې چې لکه دې مولا خاله ورنه شي ټیک د تاسو له قرآن بیانې سنت د پیغمبر به بیانې خو ګره د شو کار کې چې خلک له دا نقصان ورکي او دا تفعیل دا خبر وکړم ما ویل چې د خلکو زما ډېر ناشنا استقبالي وکړم مخکې هم زحج دراتلم په دې کیفیت باندې نه تعجب مالم پرې وته خدای رسول الله نبی زما دومره یره وشوا چې بده خپل غوګونی کې مې اسه مالوش وردن نه کړل چې لکه دې جادوګر خبرې زوا نور ما باندې اثر ونه کی ګډوډ مې نه کی کله دا باز خلک دې ډېر متاثر شي لکه دې شړ خاله مور زول هغه انسان دې تم انساني خاله ورشه کچرته خبره د قران او سنت برابر و نو عمل پیوګه که برابر نه اول خو پلاس منګه که پلاس نه په خلق دومره ورته چې لکه دا کار دی غلط دی تک عالم مور دا کار دی غلط دی دا غلط تحریک ولې چلی دا خبره د الله او د الله رسول نه خلاف دا ولې کوي اسد یو بو د خلکو له جوړ شوی د پلاني کتاب نه ګورم لکه بده کې یو بو پروت دی د مولا خو نه ورزم لکه ګډ وډ مې نه کې وران مې نه کې د دنیا د پیسو لپاره بلندن لږ یو ځل یو بل ځل د هر قسمه کافرو سره سازش کوي لیکن د دین خبره چې کړه راشنه ابلیس بر دماغ کې کینې د مولا نه منې کی د قران د درس نه منې کی د دې مولا کې شرط ماوره د دې مولا کتاب مګوره د دې مولا شاګرد خو کې مکینه او د دې مولا خاله مو ورزته کې وردا نقصان دی او دا نقصان دی او دا نو ته فعل په خپل فرمای وې زلاړم طواف لا طواف مشه کولو ګورم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منځ باندې ولاړ دی وې سختي وېری د مو د خلکو منګلوي چې هغه ګوره دغه انسان دغه ساحر جادوګر دی خو رب العالمین ودشي اسباب برابر کړو چې زه بالکل دغه خاله الله ور وسه زمونږ الله چې کله به غواړي هغه ناشنا کار به کوي زمونږ اوسه دماغ په خبره باندې خلاصي کینه او نور باندې کوي لیکن هغه به کیږي چې کوم زمونږ الله وغواړي و چې خاله ورلم وی رب العالمین دې په خوا کې زو در علماء رسول الله د قران تلاوت شروع کړو په دې مانځ کې دسه لګ مې اورېدو وی اجازه لکه دا خبره الله راواچ ولا چې لکه ته خو شاعر او ډیرو خیر سړی او دې د مکه مشرکانو د دومره راولې چې دسه بشو اقصی بشو د دماغ کې د غوګونو کې د مالوش مری خودلې ته دا خبره ته اوره د سوې وی چې هر کله مې دا غوګونو ورته صفا کړه او د محمد صلی الله علیه وسلم د خبرو له مغکی خودونه یو قرآن رسول الله ویل قرآن کې بخپل څومره کشش دی او به چې موږ اوسه عزتمن محمد صلی الله علیه وسلم وی عربي شاعر دا فرمای و اذا اتتك مذمه من ناقص فهي شهاده لي باني كامل وېزما بدی چې کله تعالی خلق بیان کې ته پوښه بدی چې کمالي هم داس موږ اوسه به محمد صلی الله علیه وسلم کې الله کمالات خود لري دي د ډېر اوچت انسان دی در دې خفره کو بدی چې موږ باندې او د دې بدی غلط او تبلیغات باندې نه دغه حیثیت کمزوري کیږي او نه به کم شي هغه مشنور مخوړان دی روان دي د اسلام دشمنان کو څومره دغه غیبتونه وکي او څومره ورانه نه وکي تاسو ټول په دې باندې پوښی چې د محمد صلی الله علیه وسلم کې اوچتواله دي
دغه دا مرتبه دا جوهر دا کمال په کې الله خود لري وی چې کلمه دا قران کې ورو د ایسه په لړ کې ته متاثر شوم ما وی چې لکه د خلکو هغه غړي وړي خبرې کړې دي دلته به دوه روایت دي یو روایت کې دا راځي چې بالفعل فورا ایمان پر راوړو دویم روایت کې دا راځي چې کله رسول الله کور لاړو ما تعقیب کې چې کوم قرباني دا ورنه وځي وی چې کله د ارسنه فارغ شوم خواله ورنم دروازه مې ټک ټک ټول قسم ورته وکړه چې یا رسول الله په دې کیفیت باندې زرا نه مو به د خلکو د څه خبرې کوله به دا کیفیت ودا اخر چې سب د خوا کې زود لري د مډیر او ناشنا حالت په ما باندې راغی د قران او سنت علماء نه د خلکو بهونه جوړ کړی دي لیکن دغه تقریر لته سو کې نه خواله ورشي درسون له ورشي ک قابل دردونه به رد کول پکار دی او ک قابل د منلو به منل پکار دي چې کله ورالم و ایسه ایمان مور باندې راوړو او دا اخ صحابي چې ابو هريره رضی الله عنه د پلاس باندې ایمان راوړی دی 5300 حدیث هغه نقل دي د رسول الله په ملګرو کې ډیر اوچت صحابي د احادیث په اعتبار باندې هغه ابو هريره صاحب دی دغه په نوم کې تقریبا 10 اقوال محدثینو ذکر کړی دي چې دا څوک سید شي عبد الرحمن یا عبد الله ابن صخر خلق به د درې ترازنم کول یو اعتراض پیدا کوي چې د تعالی دومره ډیر احادیث څنګه یاد دي دویم دا منه چې دا اره خبره ته ولې د خلکو لا بیانای او دریم دا منه چې سره حافظه څومره قوی ده چې ارڅ به دګری شي مضبوط پراتري نو جوابونه واوري وی ډیر حدیث کوم ځکه یاد دي چې تاسو ځمېداري دي او کورونه او تجارتونه او دکانونه اوس ما بل کار نه شوای ځنه چې په جمعات کې د رسول الله سره ناس خامخا مې دا یادول د دې وجه نظر النعیم کې د امام احمد ابن حنبل دا قول هغه نقل کړی دی ک یو عالم یا یو سړی طالب العلم متعلم محصل وګړي چې اسما په علم او اسما په معلومات کې زیاتواله راشي تعلقات به ختم کی ځان به جرګمار نه جوړي چې په هر خبره کې تناستی دویم دا دومره چې د حافظه مې په دې مناسبت ده یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل چې لکه تاسو کوم ملګری سره صادر شته اتفاقی وزما سره په دې ورځ باندې صادر موجود و وې دې منځ کې مې خو خبره وکړه دغه نه مور صدر اواز او سینې پورې مې یو ځای کې د اق ورځ نسمه د حافظه کې الله دومره طاقت خو دلې چې ارڅ ووري به ته خطا کیږي نه او دا اره خبره خو به څه بیانوم چې رب العالمین قران کې فرمایي چې کله یو عالم لا علم الله ورکړي او هغه یو مسله پټه کې بیان نه کوي په دې شړې د الله لعنت دی او د ملائکوم لعنت دی او د ټول انسانانو لعنت یره د مالا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت د قران دعوت ایمان راوړو لا اله الا الله رسول الله رسالت وی ویلې وسو کوم ویلا چې قوم له دعوت وکا دور دی ویل اې الله نبی ته د الله نه د شو دعا وغواړه چې مال نه خرا کیږي قوم زمانه ته پوښتنه کې چې لکه ته په دې خبره باندې څنګه خلري چې الله یک یو د محمد صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام د رب العالمین دعا وغوښتله الله رب العزت دا غبره تندې کې رشرانه جوړ کړه چې د شپې بروانو لکه بجلی چې سړی بجلی چولی دي صحابي رسول الله دا ویل یا الله رسوله وې دعا وغواړه چې دې جن مدارانه لره شي دغه وجه ده کزه دې قوم له شرط د توحید او سنت دعوت ورکم نو دوی به مالوي چې ګوره ته بي دینه شوی د پلارو نیکه طریقې پرې خو د هیڅ څنګه الله ته مسخ کړي سب دې تندې کې رڼاګانې جوړې شوې دعا وغواړه چې بل کیفیت باندې راشي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته دعا وکړه الله رب عزت دغه پر چابک کی دارنا واچولا دا بده شو سره روانو لکه بجلی چې روانه قوم له دعوت ورکې چې کله مخامخ شاول د پلارو کې سره ورته ویل چې ازما پلاره ازما کجې دا د الله نه په دې خو چې څومره معبودانو د بوتان مې نوري دا ټول ګره ناروا دي دا غلطه عقیده ده بندګي بدداري عقیده بدای چې څومره اقسام د بندګي دي که په شبه باندې رحمت شویل دی او کاغه کو سجده کول دی او کبر لړ کې مینا محبت ته او کاغه مال لګول دی که توکل له قبل دا ټول انسان د رب العالمین پورې خاص کړي دایو الله به تمنه هغه ورته ویل اسمنګ را پلانې بوت هغه به مشر وو ویول کاغه ولې نه ای به ایمان وروړي لیکن د قوم له کله خبر وړاندې کړ چا رد کې او چا اومنو یا اکثر رد کې نو بیرته رسول الله صلی الله علیه و الله رسوله د قوم له بدوایو کې چې الله دا ټول برباد کړي ختم کړي حدیث کې راځي الله نبی او درسو کې دغه نه منځو کې د مانځنه ور سبب دغه دعا وکړه چې الله دې خلکو ته هدایت او استقامت نصیب کا دواره بکیرانه کې چې دای په یوځای کې دعوت شروع کی او څه خلک مخالفتونه شروع کی او دا رامنډه کې چې الله دا برباد کړي او د زما دعوت نه مني او دا تبا کې او دا کې او دا
بلکې دا کې را به اخ انسان لکه چې هغه عنادي کافر چې يهود دي نصارا دي دهرین وغیرہ وی چې کله دا دعا ورته وکړه ویل چې وس ورشه وی به چې کله روان شو الله رب عزت د دعوت کې دومره برکت واجو چې تقریبا اوې قرآنی هغه ایماندار شوي اوې قرآنی په اسلام باندې مشرف شي اسلام راوړو ډیرو کو عمر مو د امامه په جګړه کې به دا شهید شو اوله کېدو نو دې سړي ورته ایمان راوړو د دین را پدې خو به یو بل سړی راغی زناد ابن ثعلبه اغل چې ویله کته خبر نه وینه په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی د الله نبی دی کله چې هغه راغی د مکه مشرکانو دغه په ځین باندې مخاري وکړه ورته وی ته خبر نه وینه وېسمن په دې علاقه کې یو سړی پیدا شوی دی محمد نومي هغه لیونه دی بدنامول کې باندې خلک د ټول عقلمند انسانانو نو چې عقلمند انسان د دماغ والا او د جوړ انسان چې هغه زموږ اساس محمد صلی الله علیه وسلم دی لیکن د خلکو بدنام کې چې دا لیونه دی او دا پلانې نو د په سره کې د شفقت پیراغه ځکه د جاهلیت په وخت کې د دمونه کول هغه به اثرم کو څخه دمونه ما کول او بعد ما صحابه شکل ایمان اورو رسول الله ته پوښتنه یا رسول الله موږ څه دمونه دی هغه استعمال کو کنه د خپل دمونه په ما باندې پیش کړي نو ورته ویل چې لکه دا پکې لری کې او دا پکې کې دی دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله چې کله راغی ورته ویلې وی هل لك اے محمد او تعالی ضرورت شته چې زه ادم کم لعل الله يشفيه بيدي دا ویلې شاید د محمد لازمه په رسول باندې رب العالمین صحت ور نصیب شي د الله نبی ورته خطبه شروع کړه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالی خرابوري دې چې ورته ویلې ورته بار بار به وایا به ورته وی ان الحمد لله تعالی خرا به ورته ویل نه هغه فصاحت او بلاغت والا خلق او رسول الله د دې په ناشنا انداز باندې ویل د ذکر رسول الله ډېر فصیح او بلیغ درېبونه به رب العالمین راځم کړي دې په خطبه کې محدثین به علم الحديث کې دي خطبه تشریح کوي چې رسول الله دا خطبه ویل د په دې کې څومره پیدا او کومه پیدا او څنګه ده چې کله خطبه خلاص کړه ورته ویلې وېسما دې رب العالمین باندې قسم چې ما د کاهنانو خبر اوریدلې دي کاهن د څه خبره نشي کولای ما د ساحرانو خبره اوریدلې دي خو د څه خبره نشي کولای ما د شاعرانو خبره اوریدلې دي قسم په الله چې هغه د څه خبره نه دي کړي دلیل له بده چې د الله حق او رښتینی نبی الله سره کوي چې تاسو سره بیعت کوم په ایمان باندې دي خلکو پیغمبر علیه الصلاه والسلام مجنون ولی ویلې یو خو د دې وجنه ویلې چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه به هر وخت د تلاوت کو د شپې او د ورځې نو دوی په دا ویل چې لکه دا خو د ځان سره ګنګوشه کوي د دینه معلومه شو چې د دماغ کې ګډوډي راغلی ده او تلاوت هر وخت کول پکار دی عبد الله ابن مسعود نه چاته پوښتنه کوي څنګه معلومه کوم چې الله بس ما سره مینه محبت لري او کوي نه لري عبد الله ابن مسعود ورته ویلي وی فنظر الى محبتك مع القران یا فلان د خپل مینه د قران سره وګوره کله قران سره ستامینه نو ته پوښتنه چې د الله سره مینه د قران سره د مینه نه د الله سره نشته بل دا چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه په خپل خبره باندې کله کولاړ بعض انسانان چې غیر مستقیم دي دلته و خبره وکي ولته به بل خبره کېلته به بل که انسان وجل کېږي او کمر کېږي بزاو په توحید باندې په سنت پیغمبر باندې کله عقیده لري ودريږي با استقامت به هغه وخت کې نصیب کېږي چې انسان ظاهر او باطن برابر کړي زمونږ استاد رسول الله تابعداري وکي خاصه اخلاق ځان کې پیدا کړي اخلاص پیدا کړي او د قشانه نیکان ملګری د رب العالمین سره محبت او د مؤمنانو په مقابل کې نرمي د کافرو په مقابل کې سختی jihad په سبیل الله د دین په باره کې د اچا نه یریدل استقامت معنا مخکې شی ابو بکر صاحب فرمایي چې الله نه سوا بل چاله بسړې توجه نه کوي عمر صاحب فرمایي چې الله تعالی مدد شویل پکاره دي عثمان ابن عفان دا ویلو چې لکه فرایض ادا کوي علي ابن ابي طالب ویلو چې په توحید عقیده باندې مړ شي سفیان ثوری فرمایي چې دا کوم وینا کوي دغه موافق عمل ظاهر او باطن برابر اول قول او وینا برابر اول د دنیا نه بیرغبتی د ټول مخلوق نه توجه رب العالمین له مخامخ کېدل د استقامت پکې او بل وجه پکې داوا چې دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه دا خبر کو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر عقلمند انسان او شت عقل ولدوی دغه خبرو باندې پویدل نه ید عزت عناد او عزت د وجه نه دا خبره وکړه چې دا کار دی دا کار دی دا
نو عیسی په دې وخت کې د ایمان به راوړو زینات سبا او نبی کریم علیه الصلاه والسلام لوي ویلي چې ته د الله حق ورشتونه نبی کله مسله داشي چې یو سړی د بل چا خیر خوایي کوي الله رب العزت عیسی د خیر خوایي اسباب برابر کړي دې سړی د نبی کریم علیه السلام د خیر خوایي اسباب برابرول الله تعالی برابر کړ ساحران او باطل پرس خلک څومره خلک د قران او سنت د درسونو نه منع کوي د نیکانو علماو د تقریرونو بیانونو نه منع کوي یاد ساتي رب العالمین باغوم راغله تایید وراړي او بل د معلومه شي چې دمم جایز دی په دې شرط باندې شکل د درې شرطونه پکې وي یو دا چې عربي وي معنی معلومه او اقا اذکار او دمونه چې قران او سنت کې ذکر شوی دي شیخ الاسلام ابن قیم زاد المعاد څلورم جلد کې کنز العمال لسم جلد کې امام قرطبي په جلد اول کې امام رسول المانی کې غالبا 15 جلد کې تفصیلی مسله به دې لیکل لا خو لیکن حدیث کې د امر رسول الله فرمایي چې په ورځ د قیامت الله رب العزت به څډر خلک جنت ته ور داخل کې بغیر حساب او کتاب نه یو پکې هغه چې نه څوک دم کړی دی او نشانه مطالبه را دم کړی دم جایز دی خو ځانتي صدر په کار جمدا کاروبار سره جوړ کړي دکان جوړ کړي چې لکه ما دم او تا بدم او مودا او دا خپل ځان په خپل دم وا چې ارڅومره مشکل مرض مصیبت پتا باندې راغی سوره فاتحه وکړه د بزام باندې دم کا رسول الله فرمایي چې رب العالمین تعالی شهادت نصیب کی نو دم داتي جایز کله چې دا غدري شرطونه پکې او بل ته دا خبره معلومه شو حسدګر انسان اسب رسول نه وکي رواني لیکي قران او سنت کاروان هم شي جيتيږي ورس پرز باندې مخوړان دي خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل دعوت لا متوجه وو داعی انسان به د خپل دعوت لا متوجه شي کله به خلک په یو طرف باندې کله به بل اچانک ګوره پلانې ځای دا کارو شو دا کارو شو دا ته بس د الله او د الله رسول خبره مخوړان دي موزه د شپې روانو ابو بکر صدیق رضی الله علی ابن ابي طالب مو روانو نو په یو ځای کې چې ګوري ابو بکر رضی الله هغه چې په اعتبار د نسبونو سره د نسب کې ډېر معلومات لرو دار پلاني شو هغه پلاني شو هغه پلاني شو څه خلک چې د حج دراغلي و د دې تعلق د وجنه ایست ابو بکر شپ سره محبت او مینه شروع شو انډیوالي د رسول الله خبره وسغه کړي د الله نبی چې کله ورغه د خپل شپک کسان په غیزه کې ناس چې مشر دیغي اسعد ابن زراره ابن اسعد یا اسعد ابن زراره داو او څو سره نور خلک یو خدای چې د مدینه خلک په خپل طبعا نرم دي او بل رسول الله د خبرې له وکی خو د کله چې انسان کې د دوه صفاتونه موجود شي یو نرمي او بل د جانب مقابل خبرې له وکی خدل نو یاد ساتي د انسان له الله هدایت کوي دا چې دا خبرې لنه کړي او نرمي بګنی او د اخلاق ولاړې په ضد کې ولاړې چې لکه دا قرآن دی او سنت دی خو زه نه منم زه څنګه بل چا خبرې له وکی نه زه په خپل اوچت ملایم او اسماء علم څوک نه مني او زه دا رقم ته ما غره کم تري دا خبرې څوک کوي چې انسان به الله د هدایت نه محروم کی تقریبا په دې کې 12 کسانو 15 یو جماعت کې راغلي و او داو په بل کې یا په اول جماعت کې شپږ کسان راغلي و 15 ومنله او منله او کسان داونه دا 12 کسان شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره خبره کوله نو دوی خپل مابین کې ویل ودا حق انسان دی چې يهودو باندې د باره کې موږ خبره کوله ځکه يهود هغه وخت کې مدینه کې د درې قوم اوسېدل خزرجین او سین او يهودا نیمه برخه خزرج او يهود اشغال کړي ونی مې يهودو خزرجان او سین ونی مې دوی لیکن دا چونکی مشرکان و يهود ورته ویلي و په اخر زمانه کې پیغمبر برشي د غنوم محمدي من برغه په تایید کې ودرېږي او شاسو په مقابل کې بوجنګي قران کې رب العالمین فرمایي د تورات اره ورقه به چې اړه رسول الله سم تصویر په ښکارا کې دوی دومره صفه صفه بیان تب دا ګمان کو چې دغه پیغمبر دی راځي چې ایمان پیراوړو اصل چې يهود موږ مخکې ایمان راوړو به په کار شي په دبانې موږ ایمان راوړو معاذ بن جبل حذیفه ابن یمان هم د خلکو له ویل شي خلکو ګوره په دې باندې ایمان راوړی مخکې دین شهود باندې ایمان راوړی اول ایمان تاسو پیراوړی او دې کسانو ویلې وې د محمد د شکل چې منګور عليه الصلاه والسلام ډېر یو د عزت نه ډکه چهره ده عزتمن سړی دی زمونږ د قومونو په مابین کې اختلافات شته خو کدا سړی چیرته راوسو الله رب عزت به اتحاد تراولې هم نشي به هم شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله لاړو الله رب عزت اتحاد تراوسو اتحاد چې راځي هغه په قران او سنت باندې راځي شکل انسان په ځتک باندې دی غاړه ورکی نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره بیعت وکي او بعد به ثابت فرمایي په ډیرو شینو باندې یو خو بیعت د پیغمبر سره په ایمان باندې فرض دی کله کله بیعت په بعضي اعمالو باندې کېږي لکه په مانځ باندې په زکات باندې په خیر خوایي تر دې پورې په دې خیر خوایي باندې شوی و چې د خپل یو اساقه صوب بازار کې هغه په 300 روپۍ سړي ور باندې خرج کړي لیکن دا چې اسه تاوراتو شنو باغ کې مولانا ډېر غټ قیمت وو وېزه 300 بدر کړ به چې ونه تاوراتو شری 300 نه خو 800 له ورسېدو دی مشتری دی صحابي
دې سړی له ویلې چې دا 300 روپۍ والا استاد اس کې وسم زګټه کولې شم او زما ګټه پکې د مال باندې را خرج کا وسو خبره ټوله بالعکس تا دا 300 شی دا بدنه په 200 والی ځکه برکاتم خدای ارسل بيدا بیعتونه د ذکرونه وکړو بارے کې خلک دا به څنګه صحیح طریقه دا چې سړی د قران او سنت عالم لور شي یا هغه انسان چې هغه قران او سنت باندې علم لري او هغه د هغه اسکار طلب کی چې هغه الله او د الله رسول ویلي دي د سلف صالحینو په وخت کې دا و چې په درس او تدریس تقریر په دې کې به خبرو د ملګرو اصلاح کېدله خراب اخلاق بلل کېدل او صفاء برابرېدل لیکن که سړی د چا خپل ورځي او دله هغه اسکار ورکی چې د ځان جوړ کړی شي او د قران او سنت به چرته بویم نه او چرته دلیلم نه ته به یاد ساته چې د شکار به ناروا دي او د کې به ځان شریکول په کار نه دي بدعت به منطق لوي شي او کته عالم خاله ورلې چې څو کوم هغه تعالی جمعه فرض باندې سورې کهف ولا او د ار پر منځ ورسې ته کرسی ولا او د درې سورتونه او درې درش کرته دا او درې درش کرته دا او درې درش کرته دا او څلور درش کرته دا او دا شی وای او دا وای لیکن پاغه وای د قران او سنت د دلیل موجود به ان شاء الله به کې څه مانعت نه ګوره دې صحابه بیعت په خیر خوایي وکي د دې جانبي مقابل خیر خوایي په دې کې و چې 300 نه خبره لاړه 800 ولا 800 روپۍ ورکړو بعد دغه غشته واخصو خیر خوایي ګډي برکات دي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ویوړاندې قومونو کې وسړیو چې هغه بچا باندې قرض خو کله مرشد ملائکه له ویل چې دا عمل نامه ګور وېس پکې نشته وی عمل دی ګور وېس نشته وی به وېسما یو عمل چې بچا باندې به قرض چې ور براله ما ورته قرض وېس بل وخت به راکې بل به راکې بل نو دوه روایت راغلي دي یو دا چې تاسو ماره بندگانو سره نرمي کړي زه سره بندگی کوم دویم دا چې تا دور نرمي کړي زه خو ستانه ډیر لایق چې نرمي وکم ایستغه ماپ کې پم دی یو عمل الله جنت لور داخل کی دله به بیعت النساء ملي شي د فتح د مکینه ورسره هغه یو بل فتح نه چې کله به د زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعتونه به کول خو بیعت رسول الله سره پلاس باندې زنانه نه دی کړی وجدانا عائشہ وی فرمای والله ما مسد يد رسول الله صلی الله علیه وسلم يد امراه قط وقسم بالله چې محمد رسول الله لا شرط پر دې زنانه سره لګیدل نه دی لاس لګیدل نه و که صادر د پاسه کې کولان دی کی ورته وی اول بیعت دا چې شرک بنه کوي دوی ویل چې بالکل ځکه دا شرک د شرک د توحید د عقیده لپاره لکه برنج سړی په تور اخلاص کې د عقیده دوه پړکه کې ختمه کی درجه تعلق دی اې دې ډېر نقصان نه دي سړی عمل نه قبلېږي د ملائکه دعاګانې ورته نه قبلېږي د رسول الله سپارښت ورته نه قبلېږي زمونږ د الله رسول غنه پریوزي د مخلوق د سترګو نه پریوزي د مخلوق په غلامۍ کې راځي د ابلیس په جال کې ګیریږي الله ته ناراض شي د الله په نسبت اوچت انسان جوړیږي نه د عبادت خوندې ورک شي تر دې کې ورته الله درندنه کې بلکې سپکې کی او دویم دا معنی چې زنا بنه کوي ځکه رسول الله فرمایي وې زناکار سره چې کله زنا کوي په دې وخت کې د کې ایمان نه الله ته ایمان وباس غلا بنه کوي وجد رسول الله فرمایي چې غلا وکړه په ورځ قیامت د خاص اندام سره یو جنډه لګولي رب العالمین اولته ورته لیکلي لواء الغدر د دوکي جنډه دې انسان په دنیا کې دوکي کړي او چې کم شه د غلا کړي د رسول الله فرمایي په دې سر بری سوري او د قوازونه بکې کوخ د غلا کړي د وخ आवाज بکې او د قشن ګډ غلا کړي د ګډ आवाज کو غیر غلا کړي غوي او کومل شه د غلا کړي بل غلا بنه کوي دی ورته ویلي د مانځه مسله د زکات مسله او وی ویل چې تاسو بنا فرمانیز معنی کوي په معروف الته امام الشر والمالکی لیکي چې ګور تابعداري د خلکو په کار ده خو لیکن هغه پس کې معروف کې منګو تاسو به دیو بل تابعداري خبره منو په معروف کې کبه دې کې د شو ملګری خدای نه خواسته چې انسان په بل طرف باندې رواني چې هغه ګناه ده نو به ګور تابعداري نه پکار کاغه پلار دې کورور دې کو استاد او کمشر دې قبل لې ذکر رسول الله فرمایي لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق کله چې رب العالمین خپکیږي به قتل دې شي خبره منل پکار نه دي قتل بنه کوي الا بالحق دا منه چې سړی مرتد شوی وجنا چې شاکور لراو ته وی وجنا شادي شودره زنه وکړه به وجنا قتل وکي لارې غلا کول او سړی وجنا په دې وخت کې وجل وراتک بنه کوي به بهتان تهمت یو سړی کې وکړ نه وته ور بشه وتاړي چې لکه پلانې ودا کار کړي قران کې رب العالمین فرمایي اے د ایمان والو شکر تاسو یو فاسق انسان خبر راوړو په تبین تحقیق وکي زمونږ استاد په دې دور کې دا شي نشته چې په دې مجلس کې نفس دا خبره چاوکړي چې لکه عبد الله دا کار کړی دی قط نظر دې چې موږ تحقیق عبد الله دا کار کړی او عبد الله دا کار کړی عبد الله په دې ټول دنیا کې موږ مشهور ورسره چې به حقیقت موږ ګورو هغه ټول درواغ یو اسی غلط تحریک چا شروع کړي بهتان باندې باندې تک نه کوي وې دې ورته ویلې به چې کړه د مدینه منورې راتل نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره مصعب ابن عمر ولې کو دا اق صحابي چړي ایماندار سړیو خېسو جامې به غوستي قیمتي جوړي کله چې ایمان ورو نمبر پلار ته ارڅ واخص نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورسول د دستور غنی و خلاړ چا ورته ویلې زړ یا رسول الله
ودا مصعب ابن عمر هغه سړی چې څومره قیمتي جامع اغوستي او څومره فناس باندې د تربيت کېدو خو چې کله دین د اسلام وروړي خپل خپلوانو دومره پرې خود چې هیڅ ور سره نشي د غربت د وجنه د بدن وی قشر پوسټ کې چولې دي د اسد ابن زراره کور له بلاړو الته ورته قران بیان وکړه د رسول الله عادت مبارک داود معاذ ابن جبل او خالد ابو موسی الشعري مصعب ابن عمر دا صحابه به لګل او د شنور ملګری حذیفه ابن یمان دی چې ال تلاړ شو د قران درس شروع کې ذکر قران په درس کې د قران په تربیت کې د ملګرو به کمال لې دی ورته ویل شو الته وسره ولېګل ان شاء الله کا روان هفته نو بعد دغه به هغه مسله ذکر کو چې کوم د دین ورسته د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دعوت سره په دعوت کې راغلی الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي